بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې تاسو په علم کې دا چې په ټوپۍ کې د کارخانو په روډ بورډونو چوک سره پرون د هفتې د ورځې نه د تبلیغ اجتماع شروع شوې ده. الحمدلله د ټوپۍ د حال کې نن سحر دعا وشوه او د هغې نه بعد اوس د ګدون چې کومه حلقه ده د هغې مجمع روانه ده الحمدلله. او د دې اجتماع لومړنی بیان به نن 10 بجې انشاءالله مولانا عباد الله صاحب کوي. پرون هم کافي مجمع راغلی وه او نن هم الحمدلله جوک در جوک خلک د علاقه ګدون نه د اجتماع ته روان دي. د رب کریم نه دعا ده چې الله جل شانه دغه اجتماع په خپل دربار کې قبول او منظوره کړي او د دغې دویمې حلقې دعا به انشاءالله سبا کې خیر سهار کېږي. د دې اجتماع په خدمت کې مختلفې شعبې دي او پای کې یو د میډیکل چې کوم شعبه ده په دې کې انصاري مدینه ویلفیر ارګنایزیشن ملګرو الحمدلله د پرون خپل هغه کیمپ لګولی دی سره چې کوم امبولانس ته زموږ ټرسټ هغه مو ولاړ دی او محترم بھائی ایاز صاحب د هغې ګاډی موږ سره ولاړ دی او د ریسک والا چې کوم ملګري دي هغوی خپل امبولانس راوستی دی او الحمدلله د دې مېلمنو کې څومره چې مریضان دي بیماران دي د هغوی طبي علاج هم شروع دی او پرون چې څومره ایمرجنسي راغلي وو او دلته کې ډاکټرانو دا معاینه وکړله او بیا نور هسپتالونو ته هغه ریفر کړل. نو دا سلسله بیګا د شپې هم شروع وه. الحمدلله زمونږ دا ملګري تقریبا 10 ډاکټران موږ سره بیګا ناست وو د هغې هم شکریه ادا کوم او د جناب ایاز صاحب او د هغه د ملګرو شکریه ادا کوم او د ریسک والا چې کوم ملګري دي هغې هم ډېر ښکلی خدمت وکړو د هغې هم شکریه ادا کوم چې څومره ډاکټران ملګري دي که هغوی په دې کیمپ کې حصه اخیستل غواړي نو نن انشاءالله هغوی دې راشي موږ به په دې خدمت چې کوم دی سره شریک کړو او څومره ملګرو چې په دې دوايانو کې سره تعاون کړی دی الله جل شانو دې د دې بدلې هغوی د دنیا آخرت کې ورکړي او د الله جل شانو دې دغه اجتماع په خیریت عافیت سره تر سره پورې ورسوي او دا څومره مجمع چې راغلي ده الله دې حفاظت وکړي او کوم جماعتونه چې دې نه وځي الله پاک دې دغه جماعتونه تمام عالم دپاره د هدایت ذریعه وګرځوي.